نن چې په کوټه کې کومه واقعه شوې ده چې د غیرت په نوم باندې یو زنانه قتل شوې ده، خپلو خلکو کړې ده چې هغوی مینه کړې وه، محبت یې کړی و او په دغه محبت دوران کې ګوره هغوی نکاح هم کړی و او بیا په دعوت باندې دوی راغوښتل او بیا هغه ویشتل د انساني حقوقو بالکل خلاف ورزي ده. پښتانه به وایي چې دا موږ د غیرت په نوم کړی دی، موږ ډېر غیرتي خلک یو، دا غیرت بې ځایه دی. موږ اکثر پښتنو ګوره ډېر بې ځایه غیرت کړی دی او دغه بې ځایه غیرت موږ ته ډېر نقصان نه کړی دی. دا غیرت چې هغوی مینه کړې وه او بیا یې حلاله نکاح وکړه او حلاله نکاح موږ ته اسلام جایز کړې ده چې بالکل جایزه ده. ښځه ته ویل چې دا دوی د اسلام خلاف کار کړی دی یا د پښتو خلاف کار کړی دی، نو په اسلام کې دا د سره هم نشته چې ته څوک کوله. په اسلام کې دا راغلی چې سنګسار یې که بیا دې هم د اسلام خلاف کار وکړو، بیا دې هم د پښتو خلاف کار وکړلو. دویمه دا که ته وایې چې یاره ما غیرت کړی دی، نو غیرت به دې په دې کړی وی چې هلته په اسلام آباد کې بلوچ زنانه همستغه د کوټې د بلوچستان زنانه دي بالکل ذلیله شولې، تباه او برباد یې کړې. د هغوی غیرت تار تار شو، د هغوی د غیرت تپوس چا ونه کړلو. لګیا یې دلته خپل خلک وژنئ. خدای ته وګورئ پښتنو، بې ځایه غیرتونه مه کوئ. دغه بې ځایه غیرتونو موږ تباه او برباد کړلو. منم چې تاسو به پښتو کړي، خو د پښتو نه وتی کار مه ځکه کړی دی چې هلته کې ستاسو زنانه بې عزته کېږي، نو ولې هغې ته تاسو خپلې خویندې میندې نه وایئ. خو نه یو پښتانه ګوره بې ځایه غیرت مه کوئ. غرق به شو، تباه به شو، هسې هم د اول نه غرق یو. نو په کار ده چې کوم پښتنو د کامي توان شروع دی چې په هغې باندې غیرت وکړو.